دا تپوس خلک کوي چې قرضدار انسان حج او عمره کولی شي که نه. د عام خلکو په ژبه باندې دا مسله ده چې کوم انسان قرضدار وي د حج او عمره وی نه ادا کیږي، نو د دې خبرې څه حیثیت دی؟ نو دا یاد لرل پکار دی عزتمندو چې کله انسان ته د دین مطالعه او تحقیق نه وي او د دین په خبرو باندې نه پوهیږي یا د مستند محقق عالم نه نی اوریدلی، نو هغه مسله مخکې نه دی بیانول پکار، ګناه ده. کته د دین مسله بیانې او ستانیت او مقصد پکې صحیح دی خو هغه مسله غلطه بیانې بیا هم ګناه ده، ځکه ستا د وجې نه نوی دین جوړیږي. بعضې خبره عزتمندو انسان کوي د یو خولې نه بل ته شي بل ته شي، د دومره ډېرو خلکو د خولې نه شي چې بیا ښه خلک په هغې باندې د رښتیا او ګمان کوي، وایي بس همداسې به وي که نه فلان کیم ویل فلان کیم ویل فلان کیم ویل. نه عزتمندو څنګه چې هر څیز کې موږ ماهر ته رجوع کوو، نو دغه رنګې عزتمندو په دین کې به ماهر ته رجوع کې. زمونږ گاډی خراب شي عزتمندو د یو بل نه تپوس کوو ماهر مکینک کم ځای کې دی، ښه ورکشاپ کم ځای کې دی، او د دین مسلې چې بالفرض موږ ته هر چا وویله موږ یو بس دا د دین مسله ده، او یا مثلا هغه ډېر غور خوص سره وویله او داسې د جړا په انداز کې وویله، موږ یو دا خبره به رښتیایي نه. دا ضروري نه چې ظاهره یو خبره موږ ته صحیح ښکاري هغه به باطن کې هم صحیح وي، نه د دې به تحقیق کې. نو دی وجې نه چې کومه مسله تاسو پوره تحقیق ته ورسوئ د عالمانو د اقوالو په رڼا کې، نو بیا هغه مخې ته بیانوئ. نو قرضداري انسان حج عمره کیږي که نه؟ حج او عمره خو عزتمندو افعالو سره او اعمالو سره تعلق لري، چې یو انسان د حج اعمال پوره وکړو نو بس حج یې وشو. البته دا نه بعض اعمال بعض وختونو کې کول نه پکار. نو یو انسان قرضدار دی نو قرض ورکول چونکې په ده باندې واجب دی او فرض دی، نو د دې وجې نه عزتمندو که یو انسان نفلی حج لځي یا نفلی عمرې لځي نو بهتره خبره دا ده چې پهله دا فرض ادا کی د پردې قرض ادا کی. خو عزتمندو دنیا کې ټول خلق قرضداري دي، مالدار خلق هم د کمپنیانو قرضداري، کروڑپتیان اربپتیان هم د بینکونو او دغه رنګې د ملکونو قرضداري. نو که موږ مطلقاً دا خبره وکړو چې د قرضداري سړي حج او عمره نه کیږي، نو بیا خو د دې مالدارو کسانو هم حج او عمره نه کیږي، ځکه هغوی خو هم قرضداري دي. او دغه خو د نیستۍ قرض نه وي، دا خو د کاروبار د ترقۍ قرضونه وي. نو لہذا داسې خبره داسې انداز کې کول پکاري چې هر هغه قرضدار چې هغه غریب وي او د هغه نه قرض خواهان مطالبه کوي د قرض، او قرض خواهانو ته دغه پیسو انتهایی شدید ضرورت هم دی او د قرض نیټم پوره شوې ده، او کته په دې قرضو باندې حج عمره وکړي نو بیا تاسو د قرض ادایګي راتلونکي زمانه کې هیڅ چې کوم دی لاره نشته، نو په دې صورت کې پردې قرض ورکول پکار دي. ولی ځان ګیره او پردي خلک ګیره، سبا به سره د حج نه او سره د عمرې نه خلکو نه پټېږي او بیا به دروغ وي. روایاتو کې راځي چې قرض انسان دروغجن کوي او قرض انسان شرمي، او قرض چې کوم دی د ورځې شرم دی او د شپې غم دی. د ورځې به راوتې نه شي شرمېږي به یو بل به باندې اواز کوي، او د شپې به غمونه کوي چې دا به څنګه ختمېږي. نو ملا د انسان ماتې قرضونه. نو د دې وجې نه بهتره خبره دا ده چې غریبانان خلک وي یا مثلا د چا نه تا قرض راغستی دی د هغه قرض پکار دی، پیسې پکار دي، او ته ورته صبر وکړه زه عمرې لځم، نه پردې قرض ختم کړه. خو بعضې کسان داسې وي چې هغوی نه څوک مطالبه نه کوي، خلکو ته پته وي چې هر څه وشي دا زموږ قرض راکوي، او یا قرض کې ښه مزیداره اوږده نیټه پرته ده، یا تا کاروبار جاری دی تا ته پته راکړه زه پکې عمره وکړم نو چې راشم نو زه خپلې پیسې ګټلی شم قرض اسانۍ سره ختمولی شم. او دا قرضدار انسان عمرې له لاړې عمرې وکړه عمرې بالکل ادا کیږي. د قرض مطلب خو دا نه دی چې ته د لاس پونه وتړلی شوې یو نیک کار به هم نه کوې،
انسان قرضدارې وي او خمزیدارې ښکلې ښکلې روټۍ خوري په کور کې او خپل نور سفرونه هم کوي. نو بهرحال د قرضداري انسان حج عمره ادا کیږي، خو بهتره خبره دا ده که قرض ترې غوښتلی کېږي او مطالبه کېږي چې پهله قرض ختم کړي، او چې مطالبه ترې نه کېږي او ده ته یقین دی چې قرض ختمولی شم، کاروبار یې شته، سروس یې شته، جاب یې شته، نو خیر دی که خپل یو شوق یې پکې پوره کړو دیني. څنګه چې موږ دنیاوي شوقونه پوره کوو، قرضدار یو خو چې اختر راشي ځان له جامې کوو که نه کوو، قرضدار یو خو سیل سپاټې دپاره چکر لګو که نه لګو، ځکه موږ ته پته وي چې دا د دې د وجې نه زه قرضونو کې سر رکاوټ نه راځي. نو دقه رنګې انسان پکې کله ناکله یو شرعي او یو دینی شوق هم پوره کولی شي که نه، خو تطبیق طریقه به دا کې ځان ته به ګورې، حالاتو ته به ګورې. بهرحال که چا د قرضو په حالت کې حج ادا کو نو حج ادا شوی دی، عمره ادا شوی ده، خو بهتره او د حکمت خبره دا ده چې پهله د قرضونو ځان خلاص کا. خو چې کوم انسان مالدار وي او بیا غریب شوی وي هغه باندې خو حج فرض دی، کوشش به کوي چې حج ادا کړي او د هغې دپاره څه پلانینګ وکړي او څه طریقه کار اختیار کړي.